السلام علیکم محترم عزتمنو قدرمنو مسلمانانو ورونو امید لرم چې جوړ او روغ باید د صحت جامې به مو پر تن باندې وي محترمو کله چې الله تعالی د چا زندگی بدلول وغواړي هغه زندگی به بدلیږي که چیرې الله تعالی نه وغواړي د هغه زندگی به نه بدلیږي ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک کفارو ته دعوت ورکوي د اسلام و طرف ته بلنه ورکول د اسلام و طرف ته را بلله هغه به انکار کوي بیا به هم ایمان نه راوړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک په فدی باندې ډیر زیات خفه او پریشان و یو ځل الله تعالی نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ته وایي چې ای زما نبی فدی باندې خفګان مکو فدی باندې پریشانی مکو فدی باندې مغمجن کیږي ورته باندې سب د دین د خبرې رسول دي ته دین خبره رسوه هدایت کول او نه کول دا زما کار دی که چیرې ما وغوښته هغه ته به هدایت کوم کوم چیرې نه وغوښتل هغه ته به هدایت نه کوم محترم مسلمانانو ورونو ته اوس په دغه ویډیو کې وګورئ چې ډیر کسان داسې وایي چې بعضې د کفر په تیارو کې پراته وله بعضې د ګمراهۍ په تیارو کې پراته وله د دغه تیارو سه الله تعالی د نور و طرف ته وایستله د هدایت و طرف ته وایستله الله تعالی د ایمان د نور و طرف ته ایستلی دي یعنې دې ته هدایت وکړي نو کله چې الله تعالی وغواړي هغه کسان ته به هدایت وکړي که چیرې الله تعالی نه وغوښتلی هغه ته به هدایت نه کېږي دا صرف او صرف د دین تبلیغ برکت ولو د دې محنت او کوشش ولو چې د دې د کوشش په وجه سره الله تعالی و ډیرو کسانو ته هدایت وکړي په دې ویډیو کې ته د خپل معلومیږي چې اوس هغه کسان و نور کسان ته دعوت ورکوي او د دین اسلام و طرف ته رابولي دا کوشش کوي چې د کفر او د ګمراهۍ د تیارو څخه دغه انسانان راوځي د رڼا و طرف ته چې هغه د ایمان رڼا ده بعضې کسان داسې دي چې هغه پر تبلیغ باندې لګاو کوي او پر تبلیغ باندې لګیږي پر تبلیغ باندې باید موږ لګاو نو کو دا د دین خبرې دي دا د دین لاره ده پر افرادو باندې بالکل لګاو کوی سي افرادو ته که چیرې بې لارې او د لارې نه اوښتي په هغه طریقه باندې نه یې پوه په هغه طریقه یې پوه که چې بیرته پر دغه لاره باندې روان سي دغه د دین تبلیغ برکت دی چې الله تعالی و ډیرو کسان ته هدایت کړی دی او لارې حق ته اړولی دی